علیم. دا آیتونه د یو خاصې موقع په مناسبت باندې الله نازل کړي دي. مکه مکرمه کې عاص ابن وائل یو ډېر بدبخته مشرک و. دا خبره چې الله پاک با دا مړي څنګه ژوندي کوي، اډوکي او راسته شي، دا خبره هغه کړې ده. او یا چې کومه دی نو عقبه ابن معیط یو بل کافر دی، یا هغه کړې ده، او یا ابو جهل کړې. ابو جهل په دې ټولو کې ډېر د خولې نه سپک انسان و. خلکو به ورته ابوالحکم وي. ابوالحکم د هغه فیصله وه په دې وجه ورته وي د هغې دپاره. او بل د قوم سردار و مشر و، خو په دې جهالت کې دومره ورننوتی و د دین اسلام او د نبي علیه السلام په مخالفت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته لقب ورک د ابو جهل، د جهل والا. هغه سړی چې چا کې جهالت ډیر پروتي، په خپله خبره باندې ولاړي، ځان په کفر ته ورسوي، خو هغه خپله خبره نه پرېږدي. نو یو ځل دوی په دې دومره بد اخلاقه انسانو چې په حرم شریف کې ناستو، رسول الله مبارک په هغه لار راغی. نو ده ورته ډېرې سپکې سپورې او بدې ردې او کنځلې ورته وکړو. یوه وینځه وه، هغې دا خبرې واورېدې، ډېره خفه شوه. خو وینځه وه، هغې غریبې څه کولی شو؟ دا خو د مکې مکرمې خان او سردار و. هغه لا دغلته وه چې په دغه لار باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه راغی. اخکار له تلی و لري، ځکه چې مکه مکرمه کې خو نږدې ونې بوټي نشته، لري. او د غرونو کې چې کوم دی دا بعضې مرغۍ هم موجودې دي، او د ښکار مرغۍ او دا سوی وغیره. نو هغه سره غشی او لینده و، او په شا باندې هغه تیلی راچولې وه چې کوم مرغۍ ښکار کړې وې. نو هغه وینځې ورته ووی چې ستا وراره ته ابو جهل ډېرې د شرافت او د اخلاقو نه پرېوتې خبرې وکړې، حالانکې نه وې په کار. نو هغې ورته وی زما نوم مه ښایه، زه به تا ته خبرې وکړم چې دا خبرې ورته کړي. خبرې چې ورته وکړې چې دا کنځلې ورته کړي، دا کنځلې ورته کړي. نو حضرت حمزه رضی الله عنه غوسه کېږي او مخې سره را روان شو. دا لینده غشي وغیره دا سره په لاس کې، او حرم شریف کې چې کوم دی د ابو جهل او نور کسان ناستو. دا هغه لینده اوچته کړه، خو لینده خو داسې د لرګي او هغی، او دا سر یې پرې ولووه، په هغه باندې وینې راماتې شوې. خلکو وی یلکه حمزه په تا څه چلو شو، لیونی شوې؟ نه، وی ښه ټیک ټاک یم، خو زما وراره ته تا دا کنځلې کړي دي، بدې ردې دې ورته ویلي دي. ابو جهل د یرې نه غلی شو. هلته کې حضرت حمزه رضی الله ډېر زړور هم و، بهادر هم و، او د هغې سره سره ښه پهلوان هم و. نو ابو جهل چې کوم دی نو د یرې نه غږ ونه که خاموش پاتې شو، او بیا د په اوچت اواز باندې وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وی ایمان مې راوړه، کلمه مې وویه. دقه وخت د حضرت حمزه د ایمان سبب دا د دغې وینځې هغه خبرې وي، او د ابو جهل چې کوم دی نو هغه مستی وه، نو هغه خدای پاک ورته ایمان نصیب کړ. دا ابو جهل یو ورځ په لار روان دی، نو یو ځای کې چې کوم دی اډوکي، یو روایت کې دا چې عام اډوکي یو راسته شي، او یو روایت داسې چې د سر اډوکي، د سر د اډوکي ډېر کلکي. دا په وس سره ډېره زمانه نه خرابي، خو چېرته کب د سوونو زرګونو کالو کېدی شي هغه اډوکی چې لاس کې راواخیست چور چور شو.
نو کپڑا کې واچو رومال صادر کې او راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. نبی علیه السلام سره صحابه کرام ناست دي، نور خلک ناست. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه داسې وغورځول او دا یې ورته ووی چې دا اډوکي چې دا وراسته شوي دي انا یحیی، دا به الله څنګه ژوندي کړي، دا به خدای پاک څنګه ژوندي کړي، دا خو راسته دي. د هغې جواب کې د الله د طرف نه دا آیتونه نازل شو چې دا خلک دونه بېوقوف دی دې ته نه ګوري چې الله پاک دا خلک پیدا کړی دی د منۍ د یو څاڅکي نه، او فرمایي چې د منۍ په یوه قطره کې د لکونو بچو پیدا کېدو قوت الله اچولی دی. الله پاک د چا په زنانه په خېټه کې یو بچی جوړ کړي، د چا په هغې کې دوه جوړ کړي، عام دغه یو بچی، حالانکه په دغه کې قوت د ډېرو بچو موجود دی، خو الله پاک چې کوم دی نو هغه یو بچی، ځکه د هغه رحم د مور داسې دی چې هغې کې دوه بچي که راځي به هم کم، درې بچي بیا به کمزوري، په مور باندې به بوج هم چې کوم دی نو ډېري. نو دا یې ورته ووی چې د یو منۍ د څاڅکي نه مو پیدا کړی، څه حیثیت دی ستا. او بیا جګړې کې بیا چې که به دی نو قسم قسم خبرې کې او دا وی چې دا به الله څنګه پیدا کړي، تا خپل پیدایش تیر کړی دی. الله چې ته پیدا کړی وې نو ته خو نه پوهېدې، ته خو ماشوم وې، وړوکی وې، لوی شوې، نو الله پاک دا کولی شي چې دا وراسته اډوکي دا واپس تر و تازه کی، چې د منۍ د څاڅکي نه ښایسته ښکلی انسان جوړولی شي، نو د دغه اډوکونه هم الله پاک چې کوم دی نو ښایسته انسان دا دوباره جوړولی شي. نو د دغې ذکر الله دې آیتونو کې فرمایي. اولم یر الانسان، آیا نه ګوري انسان، انا خلقناه چې بېشکه پیدا کړی مونږ د لره من نطفة د منۍ د یو څاڅکي نه، فاذا هو خصیم مبین، نو په دغه وخت کې دی جګړه کوونکی ظاهر دی، یعنې بیا جګړې کوي، مخالفت کوي، نافرمانی کوي. وضرب لنا مثلا، او بیان کړی مونږ د بیانوي زمونږ دپاره مثلا یو مثال نه چې دا به څنګه کېږي. ونسي خلقه، او هیر کړی دی پیدایش خپل، یعنی د الله دپاره د نبی علیه السلام دپاره قسم قسم مثالونه ذکر کوي او دې ته نه ګوري چې ستا حیثیت څه. قال وای دی من یحیی العظام، څوک به ژوندي کړي اډوکو لره، وهي رمیم، او حال دا دی چې دا وراسته وي، دا ریزه ریزه شوي، نو دا به څنګه ژوندي کړي، څوک به ژوندي کړي. قلو ته ووایه ای پیغمبره یحییها الذي، ژوندي به کړي دغې لره هغه الله انشأها چې پیدا کړي دي دغه اول مرتين په اول ځل چې نو د سره نمونه نه وه، شکل نه و، او هغې د آدم علیه السلام د خاورې نه جوړ کړو، او بیا د هغې نه وروسته سلسله د اولاد چې شروع شوله نو دا د منۍ د څاڅکي نه جوړوي. نو دغه الله په دې قدرت لرونکی دی. وهو بكل خلق علیم، او دا الله په هر مخلوق باندې عالم دی، یعنی چې څه جوړوي څه پیدا کوي الله د هغې علم لري. الذي هغه الله جعل لكم من الشجر الاخضر، دا یو بل مثال ته ذکر کوي. یو خو مثال هغه شي چې وګوره د منۍ د څاڅکي نه پیدا کړي، دویم مثال دا چې دې ته وګوره چې اول ځل ته چا پیدا کړی، دا دریم مثال ته ذکر کوي. په دې عربو کې یو درې ونې دي، مره او کلح او عفار، د هغې نومونه دي. هغه ونې داسې عجیبه دي چې د هغې شین ډکې دوه ډکې راوالي، یو بل سره داسې وجنګي نو هغې نه اور بل شي. خلک دا د اور دپاره پخوا به د تیلي په ځای باندې استعمالول، لکه څنګه چې دا ګټې بکور یو بل سره سړی وجنګوي، هغې نه اور پیدا کېږي. نو دغه رنګې چې کومه دی نو دا بوټي ته شنې شنې ونې دي. وایي دې ته نه ګورئ، دې ته وګورئ چې الله تاسو ته شنې ونې پیدا کړي. څوک چې به په سفر باندې ته نو ځان سره به یې څو ډکي واخیستل، که چېرته په هغه بله علاقه کې دا بوټی نه وي نو ځان سره به یې هغه شنې د ډنډې وړې وړې اخیستې وي، نو چې کوم ځای کې به یې ساخلی پخلی کو، اور به یې بلو، هغه به یې د یو بل سره داسې وجنګو.
لکه موږ چې تیلی د ډبي باندې داسې راکاږو بس هغې نه به اور بل شه وچ خشاک به دغه کړی و هغې ته به یې مخې ته کړه بس د هغې نه به اور مکمل بل شي خشاک به چې کوم دی سوځېده دوی به پرې خپله کټوۍ پخه کړه نو دې د هغې یو مثال یې ورته ذکر کړ الذي هغه الله جعل لكم من الشجر الاخضر چې پیدا کړی د ستاسو دپاره دغه شنې ونې نه نارن اور فاذا انتم منه توقدون نو په دغه وخت کې تاسو د هغې نه توقدون اور بلوي دغه شنې ونې نه نو دې ته اوس وګوره د عقل تقاضا خو دا ده چې شین لرګی خو سوځي نه هغه خو چې ته به د په وچ لرګو اور لګولې او د شین پې کېدې نو هم چې هغه پخه کوي او صحیح نه سوځي او دلته د شین بوټي نه د شین ډکي نه الله تا ته اور درکوي اولیس الذي خلق السماوات والارض آیا نه دی هغه الله چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بقادر قدرت لرونکې علا په دې خبره ان یخلق مثلهم چې پیدا کړي په مثل ستاسو چې د شنې ونې نه الله پاک اور پیدا کوي نو دغه الله دا قدرت نه لري چې ستاسو په شانتي خلق دا پیدا کړي نو تاسو څنګه اوس یئ او مړه شئ او بیا خاورې او زرې شئ بیا هم الله پیدا کړي بلا ولې نه وهو الخلاق العلیم دغه الله پیدا کوونکی عالم دی خلاق دې ته د مبالغه صیغه وایي یعنی د الله نه علاوه بل څوک پیدا کوونکی نشته انما امره بشکا حکم د الله اذا اراد شيئا هر کله چې اراده وکړي د یو شی ان یقول له چې ووایي دې ته کن پیدا شه موجود شه فیکون نو هغه موجود شي الله پاک اراده د یو څیز وکړي پیدا کوي د ځمکې اسمانونه په یو کن لفظ باندې پیدا کولی شي فسبحان الذي نو پاک دی هغه ذات بیده ملکوت کل شیء چې په لاس د ده کې حکومت د هر شی دی و الیه ترجعون او دی الله ته واپس کولی به شئ تاسو اولم یر الانسان آیا نه ګوري انسان انا خلقناه من نطفة چې بېشکه پیدا کړی مونږ ده لره د منۍ د یو څاڅکي نه فاذا هو خصیم مبین نو بیا په د جګړه کوونکی ظاهر دی وضرب لنا مثلا او بیان کړی زمونږ دپاره مثال ونسی خلقه او هیر کړی دی مخ پیدایش خپل قال وی الله دې سړي من یحیی العظام څوک به ژوندي کړي هډوکو لره وهي رمیم حال دا دی چې دا وراسته وي قلو ته ووایه ای پیغمبره یحییها الذي ژوندي به کړي دغې لره هغه الله انشأها چې پیدا کړي دي دغې لره اول مرة اول ځل وهو بكل خلق علیم او دا الله په هر مخلوق باندې په هر پیدایش باندې عالم دی الذي هغه الله جعل لكم من الشجر الاخضر چې ګرځولې د ستاسو دپاره ګرځولې د ستاسو دپاره د شنې ونې نه ناره نور فاذا انتم منه توقدون نو بیا تاسو د دغې نه توقدون اور بلوئ اولیس الذي آیا نه دی هغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بقادر قدرت لرونکې علا په دې خبره ان یخلق مثلهم چې پیدا کړي په مثل د دوی باندې بلا ولې نه وهو الخلاق العلیم دغه الله پیدا کوونکی عالم دی انما امره بېشکه حکم د الله اذا اراده هر کله چې اراده وکړي شیئا د یو څیز ان یقول له چې ووایي دغې ته کن شه موجود شه فیکون نو موجود شي فسبحان الذي پاک دی هغه ذات بیده چې په لاس د هغه کې ملکوت کل شی بادشاهي او حکومت د هر شی دی و الیه ترجعون او دی الله ته واپس کولی به شئ تاسو صدق الله العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا غلام حبیب دی ماما دی او سوال جواب را لګلی دی چې دې ته ووایي چې موږ ته دعا وکړي بیمار دی الله ته صحت کامله عاجله نصیب کړي رحم پرې وکړي د نیک عمل دپاره یې جوړ کړي د خپلو بچو د خدمت دپاره یې جوړ کړي د هر قسم څومره نور مشکلات او بیمارۍ دې ټولو الله صحت کامله عاجله ټولو نصیب کړي صلی الله